مولانا ما د وړاندې نه دا خبره عرض کړې وه او تاسو ته به یادم وي هغه دا ده چې سبحان کې یو تحقیقات ثلاثه دي یو په اعتبار د استفسار سره او دویم دی په اعتبار د صیغې سره او دریم په اعتبار د ارجاع د ضمیر سره سو پورې چې مسله د استفسار و نو مستفسر استفسار کا او معترض یو اعتراض کو چې دا منطقي سړی دی سبحان سره ستعلق جواب او منطقي خو یې ما خو کافر هم نه مګنه د وجه عمل بالحدیث نه نو موږ په سوالو کې چې عمل بالحدیث خو نه دی راغلی هلته کې او د حمد ته کېده نو جوابدار چلته تخصیص عنوانی نشته کړي اور صفت د صفات چې وي نو سوال بیا خاص دای والی ذکر کا خوبل به ذکر کړي نو بیا هم تخصیص عنوانی ختم شوی و جواب دې کی اشاره ده کنه د الله تعالی صفات سلبیه او د اجمالا او مع اعظمه کی اشاره ده تفصیلا مع اعظمه کی اجمالا چاته ثبوتیه بیا لکشانی تفسیرم شوی لري صفات سلبیه او لکشان دې صفات ثبوتیه دویم بحث دا مسله ختمه شوی بیا مری صفات سلبیه او ثبوتی هغه حقيقي محض او حقيقي ذات الاضافه او اضافي محض دا غي تفصیلی بحث ما پرون کړه نن بحث پدې کې چې دا سبحان دا کومه صيغه ده نو په مطلق سبحان کې دلته نه مطلق سبحان بل ځکه چې واقعي ارزه کې چی نه پای کې او درې راځي سو کوئی دا سبحان اول رائے خدا دا قاموس والا چې سبحان مصدر دی سبحان صحیح مصدر دویم رائے دا مولا حسن والا دا اغا وی دا اسم مصدر یقال ویلشی سبحت اللہ تسبیحا و سبحانا نو تسبیحا مصدر مفعول مطلق او دا سبحان اسم مصدر او درهم راي د قاضي بیزاوی ده هغه دا چې سبحان عالم مصدری مصدرم نه اسم مصدرم نه او عالم مصدری فائدہ ما الفرق بين المصدر واسم المصدر وعالم المصدر دا مصدر او دا اسم مصدر او دا عالم مصدر په منځ کې فرق څه علماء کرامو د دې منځ کې فرق کړل مصدر خودی ته وایي چې دا غنه اشتقاق د صيغو کې دي ضرب ضارب مضروب او اسم مصدر او عالم مصدر دیته وای چې اشتقاق د صيغو ترې نشي کېږي بیا فرق په مابین ده اسم مصدر او د عالم مصدر کې دا ده چې اسم مصدر دلالت په ماهیت کوي په غیر د حضوري ذهنی نه او علم مصدر دلالت په ماهیت کوي سره د حضوري ذهنی نه حضوري ذهنی دی دا وایي چې دا اعتبار پکې وکي چې دا ماهیت د نور ماهیتونو نه جدا ده نو الفرق بین اسم المصدر وعلمه كالفرق بین اسم الجنس وعلم الجنس اسد تخلق اسم جنس وي او اسامه تخلق علم جنس وي نو اسم مصدر او علم مصدر دوارو نا اشتقاق د صيغو نکی خو فرق داره
چې په عالم مصدر کې حضور ذهنی چې دا ماهیت ته نور څخه جدا ده مرعی او په اسم مصدر کې دا مرعی نه دا بحث ختم شو. نو سبحان مطلق سبحان آئی کے سور آئی دی یا دا مصدریت قاموس اسم مصدریت سے بوائی عالم مصدر بذری سبحان واقعہ ہا ہونا کم سبحان سے دل تک واقعہ دے دے کے دوارا آئی دی یورائیه د قاضی مبارک تا او دوائم رائیه د مولا حسن تا قاضی مبارک وئی چه سبحان واقعها ہونا یعنی فی المتن اما مصدر کا غفران او علم مصدر کا عثمان سبحان واقعہ ہا ہونا یعنی فی المتن دیکھیں سو اعتبار دی دو یا مصدر دے لکا غفران او یا عالم مصدر دے لکا عثمان او ایزا زہاب نکوم اسم مصدریت تا زکا اسم مصدریت احتمال مولا حسن والا ویلے دے سیبوے ویلے دے او هم پر صیغه تمریز او د یقال سره ویلے یقال ویلیش تو مطلب یہ ہے کہ وہ سبحان جو اسی متن میں واقع ہے اس کے اندر ارباب علم کے ہاں یعنی دو قول ہیں. ایک قاضی مبارک فرماتے ہیں کہ سبحان واقعہ ہاں ہونا مصدرون کا غفران او عالم مصدرن کا عثمان، اور وہ فرماتے ہیں اس میں مصدریت کے احتمال کے پیچھے میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ وہ فقط سے دوئے کے کلام میں مستعمل ہے اور وہاں بھی صیغہ یقال کے ساتھ ذکر کیا گیا. نو دا قاضی والا پنیس اول احتمال کم دے دا مصدریت او یا سی شے دے نو پتاو لگے دلا چی دا عالم مصدریت احتمال ضعیف دے لسر عندہو احتمال دے خوصی شیر ضعیف او وجہ دادا چی دا عالم مصدریت او وجہ دارا او وجہ ادارہ چیو شعر دے یو شاعر دے او آگا یو شعر بیل دے آگا شعر کے دو احتمال ہے یو دا چی انتا کسی شیشی مصدر او بلدار کسی شیشی عالم مصدر شی. قد قلت لما جاءني قد قلت لما جاءني ما اوی چه کلمات راغ فخره قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر سبحان من علقمة الفاخر وما اوی کل چه راغ ماتا دد فخر چه سبحان من علقمة الفاخر سبحان من وشوی نو پا یو شعر کی دا مستعمل لے آغا شعر کی پاکی احتمال دا چاشتے دا علم مصدریت
نو اول نه دا څه شی دی صحیح خبره داره چې دا مصدر دی صحیح خبره داره چې دا څه شی دی هغه مصدر دی او دا د عالمي مصدریت دی برای لکه ستا په سر راوړي دغه ستا په سر کې وختې نشي صبر او ته صحیح شو قد قلت لما جاءني وما هو کله چې د فخر ما دراغه چا داغه د فخری انداز ذکر وکاو نو ما پاکي غواړم د القمه نه چې دې شي کوي پوښوي نو دا یو شعر دی په دې شعر کې دا احتمال شته چې دې رسی شي عالم شي مرحبا سبا له یو چوکان پیدا کړي زه دې سې بیا چوکان لختني قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمه نو اوس ګوره مولانا دلته کې سبحان ټکی ذکر شوی نو د دې سبحان نه تنوین کړته سبحان من علقمه کې د سبحان نسی شي کټته او تنوین چې د کمی کلمې نسی کیږي کټ کیږي نو یا خود دی وجنه کټ کیږي چې از الف لام ور باندې راشي نو الف لام خو نشته یا د دې د وجنه کیږي چې مضاف نو د اضافت په وجه سره کیږي کټ کیږي نو دلته اضافت هم صحیح نه ده ځکه اضافت په یا مذکور ته یا به محذوف ته نه مذکور ته صحیح ده چې علقمه ده او نه محذوف ته صحیح ده نو چې دا دواړه کارونه پکې نشته او تنوین کټه خو پته ولګېدل کنه چې دا غیر منصرف دی کنه دا سره او دسی یو سبب پکې نشته چې قائم مقام د سببینو دی نو پته ولګېدل چې دې کې یو عالمیت دی یو پکې سی شعری علیکم مزیدتین دی او عالمیت دی پکې نو څنګه ته تنوین سی شعری کاشي نو بس عالم مصدر شو کنه څه شو نو دا پکې احتمال د چا دی د عالم مصدریه او د دې احتمال شته چې دا تنوین ذکر شي دا د اضافت په وجه د علم په وجه نه نو بهر حال سو احتمال دي دوه تفصیل تراش اول نه غفران وی پتو لګیدل چې احتمال د مصدریت قوی دی او احتمال د عالم مصدریت دا کمزور دی دا عثمانه ځکه یو شعر کې دا کلمه واقعه ده او په شعر کې سو احتمال دي دوه هر چې احتمال پکې د عالم مصدریت دی نو هغه ده چې سبحان من علقمه کې سبحان نسی شي کټ شوی دی تنوین او تنوین چې د کلمې نه کټ کیږي نو په سو وجو کټ کیږي اوله وجه الف لام خدای تشته کې نشته نو چې الف لام نشته نو دا تنوین د سپه وجه باندې کټته دا د اضافت نو اضافت هم صحیح نه دی ولیک اضافت یو شی زستانه تاسو کو چې سبحان اضافت علقمه ته دی او که یو محذوف ته هغه ته شوی دی کته یو محذوف ته هغه ته شوی دی نو مضاف چې منقطع شي د اضافت نه نو په دې مضاف څو طریقې پکاري شاباش درې طریقې پکاري یا خو یا به مبنی کای قبلو بعدو فوقو غره ټول شي شعری مبنی دي نو مبنی به زم کای وای دا خو مبنی به زم نه دی او یا به شي کوي تنوین براوړه حين اذن مضاف له کرشه دي نو حين اذن ګور او یا به سکای تکرار الاضافت یا تایما عادی نو سو واجب بګای وای رسره یا با شابه مبنی بسم یا غیواز تنوین او یا تکرار ده او دلته خو یوم نشته
نو معلومه شو چې د محذوف ته مضاف نه دی. अच्छा मज़कूर को भी मुज़ाफ नहीं हो सकता, मज़कूर को भी ज़का कदा सुबहान चाहता मुज़ाफ अलक़ामता न तो हुआ कि सुबहाना من علقمه دا من چې پکې راغی دا خو دا مضاف او دا مضاف الیه په منځ کې حرف زائد راغی او دویم چې تا مضاف کا علقمه ته نو دا خو تا صفت د علقمه وکړه دا خو صفت د چا شو حالانکه صفت د علقمه کې دا شاعر کا زمي ذکر کوي تو کیوں پوری کوي زمي ذکر کوي ادا خو ایسی شی شو صفت نو نه محذوف ته اضافت کې دي ځکه بیا سو طریقې پکار دی په مول درې مذکور تم نشي کېدل سو اغلاق دي یو حرف زائد راځي او دویمه نو دا تنوین والی کټ شعر سبحان کی یو سبب د اسباب د غیر انصراف نشته خو هغه قائم مقام د دوو نه دی نو چې قائم مقام د دوو نه دی نو یو پکې الف نون مزیدتین او بل پکې د مجبورې د لا سبب منصر او باسو عالم نو احتمال پکې د چا راغی د عالم مستریه دا خو پکې احتمال د چا د عالم مستریه خود دی کی د دې احتمالوم شته په دې شعر کې چې دا عالم مصدر نشي ځکه یو کسب وای یو کسب وای چې دا سبحان چې دلته تنوین ته نه کټه نو دا د وجه د اضافت نه دی دا د وجه د چا نه دی سوال اضافت مذکور ته دی او که محذوف ته محذوف ته سوال بیا په زما ولی نشته لکه دا قبلو بعدو پشانتی زما ور باندې ولی نشته جواب دا کلمه د فعل په ځای ولاړه ده چې سبحتو دی دا غي په ځای ولاړه ده نو په فعل زمان راځي نو په نائب او قائم مقام هم نشي راځي سوال تنوین پیراوالا کنه حین اذن پران جواب هغه خبره ده د فعل په ځای ولاندې په فعل تنوین ناراضي نو بدمانی هم تنوین ناراضي سوال اضافتو کا کنه تکرار ورسی شیو کا اضافتو کا کنه جواب دا خو بد شعر وزن غر کې کنه شعر کې خو چې بس یو کلمه د کتابه راکړه او وزن قوت مطلب دا وزن د شعر خارج شو بس ختم شو خبره نثر به نه جوړ شو لار شپه خبر ته کمیستور مالا راوړه تازه تازه ګلونه درې سرور مالا راوړه نو چې اوس یو سړی وي په خبر تلاشه او ددان سره یو تور کمیس هم راوړه واښوي اول ته نږدې ځای کې او تازه تازه وسو ګلونه هم ځان سره راوړه نو دا به اوس شعر شي کدا به نثر شي نو دا خو نظم نشو نو د دې وجه نه چې تکرار کوو نو خو هغه وزن خبره درکې نو اضافت چاته شه د محذوف ته خو د درې طرق ضروری نه دي یا موږ جواب کو چې دا اضافت چاته شوه دی ا مذکور ته شوه دی چې علقم قمده تماما دو سوال کولش
سوال اول داری چې په منځ کې من راغلی حرف زائد. جواب دا حرف زائد را تک خسنا روان دی فی بیری لاحورین سرا و مسا فی بیری لاحورین. نو بیر مضاف شوه دی حور تمنس کلام راغل شعر کې راغل او که شعر نه مانی نو د خدای قرآن خو مانی کن ایم الاجلین. اجلین مضاف الیه دی او تمنس کې کلمه د حرف ما راغل. د مضاف د مضاف الیه په منځ کې دا فصل دومره شجره ممنوعه هم نه ده کما فی خیالک و ظرف تخیلک. یا زوایم چې دا اضافت مذکور تا یا زوایم گورم محذوف تا شو کن او یا چاہتا شو نو چه دی دوانو تا شو نو تنوین دا اضافت پا وجبانی سی شیشو ساتیا. نو پا شعر کے احتمال دا عالم مصدریت امشتے دا عالم مصدریت امشتے او دا عدم عالم مصدریت هم شتے. یعنی پا شعر کے دو احتمال دی. یو دا چې دا سبحان دی عالم مصدر شي، یو دا چې عالم مصدر دی نشي او سقوط تنوین لاجل الاضافه الى محذوف او الى مذکور شي. محذوف تا یا چاته مذکور د دې په وجه شي. نو ځکه قاضي مبارک وای چې دا سبحان واقعها هنا فی المتن اما مصدر و اما علم مصدرن. علم مصدر احتمال رستو که ذکر پر شعر کے واقعہ دے وغم زو احتمال دے. دویم رائے دا مولا حسن دا داغر رائے دارا چی دا نا مصدر دے نا علم مصدر دے بلکہ اسم مصدر دے. نو پا مصدر او علم مصدر با اشکارین او اشکارو کی اعتراضون و پیو کی نو پاتی وشی چی دا سی شے دے اسم مصدر دے. ابدا طبیعه از کم